نو صحابه داسې ټول ناستو نو نبي علیه السلام ورته فرمایي وی تاسو ته د غیبت په باره کې پته شته چې غیبت څه ته ویل کېږي؟ د صحابه نه داسې تپوس وکړو ناسته نو صحابه عرض وکړو د الله او د هغه رسول چې دی هغې ته معلومه ده یعنې هغې ښه پوهېږي. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو وی غیبت دې ته وایي وی چې کله یو کس راولګي او هغه د یو بل مسلمان په باره کې د هغه داسې څه خبرې تذکیري وکړي د هغه د داسې خبرو بیان وکړي چې دغه خبرې د هغه کس باندې ناګوار او ناخوښه ولګي چې دا خبرې د هغې کس باندې ناګوار او ناخوښه ولګي نو دې ته غیبت وایي. نو صحابه عرض وکړو وی د الله رسوله وی که چېرې دا خبرې په دغه کس کې موجود وي نو دا خبره داسې ده که نه چې نه پکې موجود نو تپوس یې ته کوو وی که چېرې دا خبرې په هغه کې واقعتا موجود وي نو بیا جي لکه تپوس ته کې نو بیا نو نبي علیه السلام فرمایي وی چې دا خبرې په دغه کس کې موجود وي او ته ورپسې کې نو خو دې ته غیبت وایي که نه هم دې ته غیبت وایي. که چېرې دا خبرې په ده کې نه موجودو او ته ورپسې کې نو دا خو بیا بهتان دی. ته په دې خبره پوه شوې؟ پیغمبر فرمایي وی چې دا خبرې پکې موجودي واقعتا او ته ورپسې کې نو دا خو بیا هم دغه غیبت دی چې ته زما نه کوم سوال کوې هم دغه ته غیبت وایي. ولې تاسو څه وایي چې دې ته څه وایي؟ خو که چېرې دا خبرې پکې نه موجود او ته ورپسې کې نو دا بیا بهتان دی بیا دا څه دی؟ بهتان دی. او یاد ساته ګوره ته سوچ وکړه دغه فرمایي فقیه ابواللیث سمرقندي فرمایي وی چې د بعضې متقدمینو نه دا منقول دي وی چې د چا په باره کې دا خبره صرف کوله چې مله د دې پلانکي کس دا جامې ډېرې اوږدې دي یا د دې پلانکي کس دا جامې ډېرې لنډې دي نو دا هم په غیبت کې شامل دی. د بعضې متقدمینو دا منقول دي. ته سوچ وکړه نو پاتې شوله دا خبره چې یو سړی د چا د ذات په باره کې خبرې کوي پاتې شوله دا خبره چې د یو سړي د چا د ذات په باره کې خبرې کوي چې مړه د ده خو سترګې غټې دي مړه د ده خو پوزه غټه ده مړه د ده خو خوله غټه ده داسې قسمه خبرې کول یاره دا پلانکي کس خو تور دی مړه څونه د خولې نه بوی ځي نو داسې قسمه خبرې کول بیا چې دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ غیبت دی. اوس ته سوچ وکړه که نه لکه صرف دا خبره کول مړه دا خو بټا دی مړه دا خو چشمودین دی مړه دا دغه غوره خو ټول ګډوډ دي یعنی دا قسمه خبرې کول هم دا غیبت دی. یاد ساتئ بچې غورئ د دې شیزونو نه به ځان بچ کوو.